बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। څو اهمې مسلې مفتي صاحب زیر نگرانی شریکوه. یوه دا ده چې په هوایي ځواله کښې، په کشتۍ کښې، په چلتي ګاډي کښې، په مطلب په دویز باسینه کښې، په موټره کښې ټولې د پوره د لمونځه حکم کښې کېږي. مفتي صاحب چې لمونځ په هر کیم وشي کښې تو لمونځ دردرېږي. لمونځ خو په هر صورت کښې سړی دردرېږي. نو هغه یاره د لمونځه څه طریقه ده، فقها په دې باندې تصریح کړي دي چې کیم ممکن صورتونه دي په زوزه کښې یا په باز کښې یا په کشتۍ کښې سره د تمام فرایض چې قبله رو کول هدي، سجده کول هدي، رکوع کول هدي، قیام هدي. که انسان چیرې په دا قادر شه دای د لمونځه وکړو د لمونځو ادا شي. ها که چیرې په دا کښې په یوه فرض قادر نه شول، یا په قبله په مخ کول، یا په ویلوړي، یا په رکوع، یا په سجده، نو دا سړی بیا سیټي بیټي کښېني نه چې دا وخت تیر شي. لمونځ کوونکي په لیبه دا وکړو چې کله سټیشن ته ورسېږي دوباره د لمونځ بیا وکړو، ځکه چې دنه پوته شوي داسې شیونه دي چې د لمونځ ونه شه او په سفر شه هغه شیونه معاف نه دي چې قیام قرات رکوع سجده دي که نه، لهذا دوی دوباره لمونځ کوي. الله دا همیش توسته په دې د عمل توفیق ورکړي.